أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د موسرا د فیسبوک په پاڼه شریک مینوالو وخیرون یې چې څه کوي هماغه به ریبې نو راځو چې دا واقعه په خپلو سترګو لیدلې واقعې کې وګورو. وارث زه روان وم نو یو باغ کې ښکلې ښکلې مېوې وې نو هغه مېوې خو د ما سترګو ولیدلې خو زړه مې ورته وشو نو هغه سترګې هغې باغ له تلی نه شوې نو باغ له د ما خپې لاړې چې خپې لاړې نو خپو خو هغه مېوه روشو کولی نه شوه نو هغه مېوه د ما لاسونو راوشو کوله خو تاسو له هم پته ده چې لاسونه خو مېوه نشي خوړلی نو هغه مېوه د ما خولې وخوړه نو چې د ما خولې وخوړله نو چونکې مېوه خولې کې امانت نشي پاتې کېدلی هغه نشي پټولی نو هغه مېوه د ما خېټې پټه کړه هغې کېښوله نو دا ټوله کیسه د ټوله ننداره د وروستو نه مولي ګوري د باغ نو د باغ مولي له چې غوسه راغله نو هغې یوه غټه ډنډه راواغسته وراغی او د ما نه یې په د ملې باندې شرک کوچات کړه نو چې د ما نه یې په ملې باندې شرک کوچات کړه نو تاسو له هم پته ده و مولي له هم پته ده و ما له هم پته ده چې دې کې د ملې څه قصور نه و نه د دې ټولې کیسې سره د ملې څه تعلق و خو شرک یې وخوړه هغې شرک سره هغې درد سره د ما په سترګو کې اوښکې راغللې نو تاسو له هم پته ده چې هغه مېوه سترګو لیدلې وه نو هغو سترګو له چې کوم ده پوښلې د هغې تاو راورسېدم نو ځکه یې چې څه کرې هماغه به ریبې